السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. زمانم حبیب النبی دے، والد صاحب نوم میرا حمدالله دے، د سوات مټی هغې اوسېدونکی یم. د جامع ابن عباس تختبای ضلع مردان د هغې نه مې په 2020 کې فراغت شوی دی. بیا د هغې نه بعد په جامعه فریدیه کې تخصص فی اللغه العربیه مې وکړله. بیا زما خواهش دا و چې زه د تخصص فی الافتاء هم وکم، لیکن په کور کې د بعض مصروفیاتو د وجې نه ما ته موقع میلاو نه شوله چې زه د په هغې کې تخصص فی الافتاء وکړم. بیا په فیسبوک باندې ما د عالم مجلس مفتیان کرام دا پوسټ ولیدلو، بیا چې د هغوی کم نصاب مقرر کړی و نو زما په هغې باندې ډېره زیاته تشفي وشوله، خوشحاله شوم. بیا د هغې مفتي صاحب سره زما رابطه وشوله، د هغې نه بعد بیا ما په هغې کې داخله واخیستله. اوس دلته کې د عید الاضحی نه بعد موږ دلته راغلي ورکشاپ ته لپاره 3 ورځې، دویمه ورځ د نن. الحمدلله په دې ورکشاپ کې موږ ته ډېره زیاته فایده وشوله. یوه فایده خو دا وشوله چې د قوم کې به کار څنګه کول غواړي، د هغې طریقې کار څه دی، نو دغه فایده موږ ته ډېره زیاته وشوله. موږ په غفلت کې وو چې بس هر سړی به ځان خپل کار کې، خو لیکن چې کله موږ دلته تخصص ته رالو او د لوی علما کرامو نه موږ دا واورېدلو چې زمونږ ذمہداري څه ده، موږ خپله ذمہداري وپېژندله. نو زمونږ کار دا دی چې موږ د په قوم کې کار وکړو، دا یې وپېژندله. او ورپسې دغه شانتې بله پیدا اهمه په دې کې دا وشوله چې د 10 مدارسو د لوی اکابرو نه زمونږ په هغې کې موږ د هغې نه مستفید شولو، او د هغوی چې کوم لهجه ده او د هغوی کوم نهج دی، کوم طریقې کار دی، نو هغه موږ یې زده کړلو. دا کار چې چا شروع کړی دی د هغوی زه ډېر زیات شکریا ادا کوم، او الله جل شانه دې د دوی په دې جهد کې نورم برکت ور واچوي، او الله جل شانه دې د دوی په علومو کې، د دوی په عمل کې برکت واچوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.